نو که څوک قرآن ته وایي چې دا قرآن د الله تعالی کتاب نه دی نو دا لوی ظالم دی، د په الله تعالی باندې دروغ وتړل. او که څوک بل یو کتاب راواخلي او هغه وایي چې دا د الله تعالی کتاب دی نو دوم په الله دروغ وتړل، دا لوی ظالم دی. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي چې دا د الله پیغمبر نه دی نو دا لوی ظالم دی، د په الله دروغ وتړل. او که څوک د نبی علیه السلام نه پس د نبوت دعوه وکړي یا د نبی علیه السلام نه وروسته بل نوی پیغمبر مني نو دا لوی ظالم دی، د په الله تعالی باندې دروغ وتړل. ځکه یو کس الله تعالی پیغمبر نه دی جوړ کړی دی، وي د الله د طرفه راغلی پیغمبر دی او دی په الله باندې دروغ وتړل. خلکو له شکوک او شبهات ور اچي په دین کې، قسم قسم څیزونه ورته مهد ور اچي او په دې دین کې په دې قرآن باندې ورله شک پیدا کوي. نو دا خلک چې دی خلک د الله تعالی د لارې نه منې کوي او د الله په دین کې د خلکو دپاره کوږوالی لټي، یعنی دی د حق خبرې د اورېدو طاقت نه لرو. وما کانوا یبصرون او نو دوی چې دوی حق لیدلی. نو د صم بکم عمی هم دقه وانه ده چې د دې غوږونه شته دی خو د حق پې نه اوري، ژبه یې شته دی خو حق پې نه وایي، سترګې شته دی نظر پې لګي خو حق پې نه ویني.